معزز علماء کرامو او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو زمانه مخکې بیانونه وشو او په دغه سلسله کې زم ستاسو مخکې یو څو خبرې عرض کول غواړم. الیکشن په دې ملک کې شوی هم دی، کېږي، بیا به هم کېږي. دا یو آئیني او یو دستوري سیسټم دی د دې ملک چې د آئین او د دستور لاندې په دې ملک کې بلا الیکشن وشوي او منبران جوړ شو، وزیران جوړ شو، صدر جوړ شو، وزیر اعظم، وزیر اعلی جوړ شو او د مختلفو پارټو جوړ شوي دي. دا د ملک یو عمل دی او دا کېږي، همیشه کېږي، او څوک یې ګټي او څوک یې بیلي په ظاهر کې. خو زما وروڼو په حقیقت کې د علماو د الیکشن په هره توګه ګټه ګټه ده. د علماو د ملګرو الیکشن هر وخت کامیابي ده. که عالم ودرېده او دی کامیاب شو نو بیا هم ګټه ده، او که دی ناکام شو بیا هم ګټه ده. او چې چا وله ووټ ورکړه که دا ممبر دا ملا صاحب کامیاب شو د بیا مو ګټله، او که دا ممبر ناکام شو د بیا مو ګټله. دا جومات نه بار مجلس ته یو لطیفه به راته ووایم. یو سړی د خپل محبوب سره یو هلک باندې عاشق و، دواړه سره په پرزونو شول. چې په پرزونو شول نو دا معشوق اوچت شو او د عاشق یې لاندې راوبرو او دا معشوق ورله په سینه کېناست او یو څو لتې یې وکړه. نو هغه عاشق ته چې هغې خدای دې بې خوباسه مونږ خو یې ته ښه پوره پهلوان یې، ته خو هغه راوپرځولې او ښې وډبولې، ظالمه ته خو یې په ځمکه راوغورځولې، ادر باندې په سینه کېناسته. دی ورته وایي زما دواړه ګټې دي، زما څه دي؟ دواړه ګټې دي. کا مې راپرځولې او زه په سینه ناستم، دا خو واه واه ګټه ده، واه واه. او که چېرته زه یې راوپرځولم هراله په سینه کېناسته نو دا مې هم ګټه ده. نو زموږ د مولیانو هر طرف ته ګټه ګټه ده. که دی پاس شو بیا ګټه ده، که فیل شو بیا ګټه ده، او چې چا ووټ ورکړه که ممبر پاس شو بیا ګټه ده، که فیل شو بیا ګټه ده. صرف یو تاوان دی هغه تاسو ته وایم. ولې ګټه ده؟ ملا صاحب کې الیکشن کې ودرېږي او حصه اخلي، د دې یو نیک مقصد یې چې دې مقصد لازم که دی ورسېده ډېره لویه ګټه شوه. که ونه رسېد د ده نیت برابر و، د منډه واله د محنتو که خدای به اجر ورکړي، دی ګټه شوه. تا ملا صاحب له ووټ ورکړه څه دپاره چې دی دې اسمبلۍ له لېږم. که ستا په ووټ دې اسمبلۍ له ورسېده ستا ثواب وشو، مضبوط ثواب دې وشو. او که ونه رسېده نو چې تا ووټ ورکړه نو بیا دې هم ګټه ده. او د نورو خلکو له چې دې ووټ ورکړه نو که دې پاس که نو هم دې تاوان دی، او که دې پیل شو نو هم خسرت دنیا والآخرت، بیا دې تاوان دی. ولې؟ خبره په دلیل کوو چې یو سړي ته دې کوټې ته خیجي او د اغلا له خیجي او تا ورته پاوړی ودروله او سړی لاړ او د کوټې نه اغلا وکړه. رښتیا وایه دا پاوړی والا ورسره ګناهګار دی او که نه دی ګناهګار؟ نو چې تا ورته پاوړی ونیوله نو لاړه او غلا وکړه، نو غلا هغه وکړه جیبونه غټه کړل او تاسې خولې ده نو بیا دې پاوړی دې ورته ونیوله، نو په عذاب کې او په ګناه کې ورسره ته شریک شوې. ولې پاوړی باندې تا خېجولی دی. او که پاوړی دې ورته ونیوله او هغه بره ونه خته سردلان دې را پرېوته، نو کېدای شي ستا په دې سټ را پرېوځي او سټ دې مات شي او بېغمه شي، نو بیا دې هم ګناه شوه. نو دغې خلکو له ووټ ورکول که دې کامیاب که بیا مجرم یې، او که دې کامیاب نه که ناکام شو بیا مجرم یې. ملا له ووټ ورکول که دې کامیاب که بیا دې ثواب، او که ناکام شو بیا دې ثواب. اوس نو تاسو د ټولو نه تپوس کوم، زه د چا بد نه وایم، خو زه تاسو د ټولو نه تپوس کوم. تاسو چې اوس کوم مولانا صاحب ولاړ دی، مولانا محمد قاسم صاحب، نو تش مولانا نه دی، شیخ الحدیث دی. ورشه وګورئ په سوونو طالبانو ته د رسول الله مبارک حدیث ښیي. شیخ التفسیر دی، د خدای د قرآن تفسیر خلکو ته ښیي. مخکې ورپسې تم منځ کوي چې دا څوک مقابله کې ولاړ دی، دې ورپسې منځ کوي.
تم ورپسې مونځ کې چې د پلار او د تره د جنازې نو ستا هم په اعتماد دی چې دی یې سپاره شوګي نو خدای پاک به یې بخي ته ورپسې جنازه کې نو رښتیا وایه ستاسو په زړه کې دا ګمان شته چې دا سپین ږیري شیخ الحدیث زه لېږم او دی به غلا کوي جواب راکړئ رښتیا خبره کوي نه او بچی د چا دی د باباجي بچی دی او څومره غټه مدرسه چلی او ستاسو په دې ټوله علاقه کې داسې جومات په ما ته ونه ښایې کم دی چې د دارالعلوم شیرګل بچی یا د بچي بچی پکې نه څومره خیر یې درته رسولی